سلامونه ملګرو. پاکستان کرکټ بورډ د ټیسټ کپتان سعود شکیل جوړول غواړي. شان مسعود نه د ټیسټ کپتانی اخلي او نوې د ټیسټ فارمیټ کپتان چې کم دی هغه سعود شکیل را روان دی او دا خبرونه هم زیر گردشتي او تقریبا 80-90% کنفرم شوی هم ده چې د ریډ بال کوچ چې کوم دی هغه مصباح الحق جوړېدو والا دی. د ټیسټ فارمیټ کوچ چې کوم دی هغه مصباح الحق جوړېدو والا دی. تاسو له معلومه ده چې د وایډ بال کوچ کپتان د وایډ بال کوچ چې کوم دی د پاکستان ټیم هغه الریډي اناونس شوی دی. مایک هیسن چې کوم دی هغه د نیوزیلند کلاړي دی سابقه چې هغه دا وخت د پی ایس ال اسلام آباد یونایټډ کوچ هډ کوچ هم دی او هغه د پاکستان د وایډ بال یعنی د ټي 20 او د ون ډے فارمیټ هډ کوچ سلیکټ کړل شوی دی. خو د ریډ بال یعنی د ټیسټ فارمیټ هډ کوچ چې کوم دی هغه مصباح الحق جوړېدو والا دی او کپتان چې کوم دی هغه هم چینج کېدو والا دی سعود شکیل جی. اوس که چېرې زه سعود شکیل باندې خبره کوم او مصباح الحق باندې خبره وکم نو د پاکستان کرکټ چې کوم سوچ دی د پی سی بی لکه ډیفینسیو مایند سیټ چې کوم دی هغه دی رکول نه غواړي. نن سبا که تاسو ګورئ انګلند او استرالیا ای ټیسټ کرکټ هم د ون ډے فارمیټ غونډې کوي او هغه به ته د ورلد ټیسټ چیمپینشپ فائنل کې هم ویني. استرالیا ټیسټ تیر شوی ډبلیو ټي سی فائنل هم کړی چې د انډیا نه ګټل دي او دا ځل هم د ډبلیو ټي سی فائنل ته کوالیفای شوی دی چې دا ځل فائنل ساوث افریقا سره دی په 11 جون باندې دغه فائنل میچ دی جی. نو د استرالیا مایند سیټ تاسو ګورئ، د انګلند مایند سیټ تاسو ګورئ، ایون زمونږ ایشیا کنټری انډیا په ټیسټ فارمیټ کې مایند سیټ تاسو ګورئ نو هغه د ون ډے غونډې ټیسټ فارمیټ کوي. او بل طرف ته زمونږ پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه ډیفینسیو مایند سیټ نه نوزي اٹیکینګ گیم ای په ټیسټ فارمیټ کې هم نه راولي. په ټیسټ فارمیټ کې مصباح الحق تاسو ګورئ چې زیات نه زیات ډیفینس او مایند سیټ کله د پاکستان ټیم ته راغلی دی نو د هغې بنیاد مصباح الحق کې ښودی دی. مصباح الحق د پاکستان د ون ډے فارمیټ کپتان هم پاتې شوی چې د مصباح الحق تر اوسه پورې په ون ډے فارمیټ کې سینچري نشته دی. د مصباح الحق تر اوسه پورې ون ډے فارمیټ کې سینچري نشته دی چې په ون ډے کې نشته نو ټي 20 کې به هم ټیسټ کې شته دی. په ون ډے کې د مصباح الحق هایست سکور چې کوم دی 93 رنزونه دي. تر اوسه پورې د په ون ډے فارمیټ کې سینچري هم نه وخلی او د پاکستان د ون ډے فارمیټ کپتان پاتې شوی دی. نو پاکستان ټیم له چې کوم دا سټاپ والا دا ټک ټک والا مایند سیټ راغلی سوچ راغلی دی نو د مصباح په ایرا کې راغلی دی. مصباح د دې بنیاد کې ښودی. اوس هغه مصباح چې کوم دی سعود شکیل کپتان جوړوي او مصباح چې کوم دی د ریډ بال هډ کوچ جوړوي. نو تاسو معلوم وای چې د مصباح په هډ کوچینګ کې او د سعود شکیل په کپتانۍ کې به د پاکستان ریډ بال ټیم یعنی د پاکستان ټیسټ ټیم ترقی وکړي. د پاکستان ټیسټ ټیم به ماډرن کرکټ وکړي د دې دواړو په سربراهۍ کې هیڅ کله هم نه. چونکې سعود شکیل نه لږ ښه سوچ والا کپتان چې کوم هغه شان مسعود سعود شکیل نه خو بیا شان مسعود ښه دی. ته چې شان مسعود چینج کې نو خو د شان مسعود نه ښه کلاړي به راولې که نه. نو زموږ د پاکستان کرکټ بورډ همیشه دا سوچي چې یو بدترین کپتان لري کړي نو بل چې راولي هغه هم بدترین وي. لکه دا زموږ د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی دا تیر شوي د هغه یو رسم و رواج جوړ شوی دی. نو افسوس ګورو به چې راتلونکي ټایم کې دا دواړه د پاکستان ټیسټ ټیم نه څه جوړوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.